20-25 سال 30 سال 40-45 سال په آرامي توبونو کې تیر کړي دي ته د دین نه خبر نه نو ستا ګیره په کنځلو په آرامي توبونو کې کنجرتوب کې سپینه شوې ده ته خبر نه چې زما زندگی څنګه تیره شوه تا ته پته شته چې زما نوجواني د پیغمبر د سنتو موافق تیره شوې ده که نه ما دا ټوله زندگی په آرامي توبونو زناګانو کې تیره کړې ده ما دا ټوله زندگی په بدعملو کې تیره کړې ده تا سوچ کړی دی تا خپل پیغمبر ته تا ته صحابي نوی بالغ شو طلحه رضی الله تعالی عنه وی کله د نبی رسول الله اوخه لمخ کې ته کله رسو ته نبی رسول الله مبارک ورته صحابي ولې د اوخ نه مخ کې رسو دي هغه ورته احبک یا رسول الله د الله رسول خوخ مې ډیر زیات ځکه احبک یا رسول الله الله د الله رسول خوخ مې ځکه مخ کې رسو کېږم زم د 15 سال نوجوان دی نو بالغ شوی توجه کوي او زمونږ نوجوانان دي خفه کېږم بیا که خبره کوم زما جملې سخت دي بیا په خلک بد لګيږي ځکه دا سخت خبره او صحیح الفاظ دا په خلکو بد لګيږي د دې د وجنه خلک داسې امامان هم نه خوښي داسې خطیبان هم نه خوښي چې په منبر تا ته حق او سچ وي ستا داسې مولوي صاحب خوښ دی چې ټول عمر ستا تا ته لکۍ ترنګوي راترنګوي ټول عمر تا له پالش لګوي چې حاجي صاحب بره شو حاجي صاحب ښکته شو هلکه پیر صاحب بره شو پیر صاحب ښکته شو خان صاحب بره شو خان صاحب ښکته شو ستاسو داسې مولیان خوښي خو ما نه وګوره فقیر داسې مولا نه دی چې هغه به د حاجي صاحبانو خانانو نوابانو پروا وکړي فقیر داسې مولا دی چې دا د محمد عربي د محمد رسول الله وسیم دی او عاشق هم د ټول سبحان الله و دغه صحابي د الله رسول خوښ مې ځکه وی ښه نبی رسول الله وی ښه چې خو دې خوښ یم پخوا به د هر صحابي په دې غاړه کې چې کوم دی نو دغه وه په غاړه کې به چې کوم دی نو توره وه زما محترم وی ښه خوښ یم ورشه که زه دې خوښ یم نو خو زما خبره منئ او د الله رسول ولې به نه منم چې تا دپاره زما جان قربان دی توجه کوئ خبرې د الله رسول ولې به نه منم ستا خبره نبی رسول الله وی داسې کار وکړه چې ورشه دا مخامخ دی پلار ولاړ دی سر یې ماله راوړه عام خبره نه ده زما محترم پلار دی ولاړ دی سر یې په کار دی دا صحابي د الله رسوله صبر وکړه لږ دا دی چې سر دله د پلار راوړم دې صحابي توره د کاش نه راویسته ورغرې وال منډه یې کړه نبی رسول الله ته آواز وکړه او صحابي راسه مونږ په چا باندې پلاران نه قتل کوو مونږ خلکو ته د پلار او د مور عزت ښکاره کوو مونږ خلکو ته زه دنیا ته دې دپاره راغلی یم چې زه تاسو ته د مور او پلار قدر وښیم ورنه مخکې د نبی رسول الله نه د مور او پلار هغه قدر نو کله چې نبی رسول الله مبارک دنیا ته تشریف اوري وکړه زما محترمو د مور او پلار قدر او منزلت او عظمت په مونږ باندې ښکاره شو وای دغه صحابي راغی د الله رسول ما خو لږ وخت پرې انتظار کړو سر به ستا په نبوت والا ګود کې پروت و وای دغه صحابي توجه کوي خبرې ته زما محترمو نبی رسول الله مبارک تاسو کو یو صحابي وای ما ته وی چې احبک یا رسول الله د الله رسول تاسو سره به مینه ده هغه صحابي او نوجوان نه ښکاره کیږي چې ورته حضرت هغه بیمار دی دغه خیمه دغه کې پروت دی توجه کوي دا نبی رسول الله مبارک سره د صحابونه هغه صحابي راغی چې وی قتل نبی رسول الله مبارک خیمه ته راننوته صحابي ډېر بدحال دی گویا بیماری زور کړی دی زما محترمو نبی رسول الله مبارک د هغه سر اوچت کړ او نبوت والا ګود کې کېښود زما دا به څه عجیبه سر چې د پیغمبر په دغه کې پروت دی نبوت والا ګود کې پروت دی زم د دواړو جهانو د سردار په دغه کې په ګود کې د هغه سر پروت و هغه گویا چې دا کار نبی رسول الله وکړ صحابي ډېر وجړل وی جړل نبی رسول الله مبارک صحابي جاړي ولې جاړي د الله رسول قسم دی که د مرګ نه یېرېږم د الله رسول قسم دی که د مرګ نه یېرېږم صرف په یو خبره باندې جاړل د الله رسول نبی رسول الله تسلی ورکوله صحابي چپ شه نبی رسول الله تسلی ورکوله صحابي چپ شه صحابي چپ کېږي نه د الله رسول جړا مې نه بندېږي او قسم دی که د مرګ نه یېرېږم صرف په یو خبره باندې خفه یم ما وی چې ټوله زندګي مې ستا غلامۍ کې تېره کړې وه ما تا پسې لوټه ګرځولې وه ما تا پسې اوبه ګرځولې وې ما تا پسې مسواک ګرځولې وې الله رسول ما تا پسې ګرځېدلی وم قسم دې په دې خفه یم چې ستا خدمت مې دنیا کې ونه کړ خفه یم په دې باندې د الله رسوله چې چهره ستا نه وینم په دې باندې خفه یم نبی علیه الصلاة والسلام مبارک تسلي ورکړه چې بار راووت نبی علیه السلام مبارک هم جړل گویا سترګو نه نبوت والا سترګو نه اوښکې رابهیږي نبی علیه السلام مبارک جاړي او صحابه راغونکي ورته آواز وکړه وایي دا صحابي ګویا چې شپې له وفات کېږي
دا صحابي شپې له وفات کیږي او تاسو ته خبره کوم صحابه کله چې دی وفات شي ما محمد ته وایي زه به د جنازه په ذات خود کوم او زه پیغمبر به په خپل نبوت والے لاسونو باندې قبر ته کوزم هغه وی ښه وای کله چې لاړ دا صحابي جړل आवाज یې وکړ را دن نشل تاسو ته د عشق خبره کوم د 15 سال نوجوان دی قسم دی او د عشق انتها ده د عشق انتها ده زما محترم د عشق انتها ده وای کله چې ورننه وته هغه صحابونه تاسو کو وای نبی اسلام سو هغه هیڅ نه دی ویل هغه ما ته بوای قسم دې ما ته پته لګيږي چې زما مرګ رانه دي هغه وی نبی اسلام وصیت کړی چې تا ستا جنازه به نبی اسلام خپل کوي او ستا دفن او کفن به نبی اسلام په خپل نبوت والا لاسونو کو دی ورته جواب کوي مجال صحابه تاسو چې نبی اسلام ته اونوای مجال تاسو چې پیغمبر ته اونوای اسنه د شپې ز وفات شم او د نبی اسلام مبارک ته څوک نقصان اون رسي ما داسې خخه زداسه ما ته خخه دل قبول منظور دي قسم دې ما ته داسې خو لیکن که زما د پیغمبر یو وخت ته نقصان ورسید زبد قیامت د سبا پورې ځان ما خپل کوم ټول چوک سره سبحان الله و ناشنا خبرکم ادا عشق انتها حاجی محمد امین سے وای کنه چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي داسې انسان خو وي کافر سم مسلمان نه وي او چا چې سودا وکړه د سر په بها ستا د وصال و دغه سودا کې خو به هیڅ چره تاوان نه وي او ستا په بهتر جمال قسم خورم زیبا دلبرا چې دوانو کونو کې به ستا غونته جانان نه وي څوک چې شیدا په دلبر نه وي محمد امینا څوک چې شیدا په دلبر نه وي محمد امینا داسې نه اهله د ژوندې په دا جهان نه وي چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي او داسې انسان خو وي کافر سم مسلمان نه وي ټول څوک سبحان الله حاجی محمد امین صاحب وایي هغه د عشق انتها و زما محترم دغه صحابي وایي وصیت وکړ چې سار له نبی اسلام مبارک تاسو کو وای داسې څوک شته چې دغه صحابي د خیمه معلومات وکي هغه وته د الله رسول څنګه وای د الله رسول خو وفات شوی دی نبی اسلام مبارک ډیر خپه شو وای ښا وای د جنازې څه مقرر ده هغه وته د الله رسول جنازه خو بیګا شوی د موږ دفن کړي نبی اسلام ډیر خپه شو دا ولې تاسو ته ما وصیت نو کړي د الله رسول ها تاسو وصیت کړو لیکن ستاسو د وصیت نه مخکې هغه موږ ته دا خبره کړې ده چې نبی اسلام مبارک له تکلیف ورنکې نبی اسلام مبارک عشق د ګور بیا زم د په قبر باندې په خپل جنازه کوم د یو څو کسانو په قبر باندې نبی اسلام بذات خود په خپل جنازه کړی دا چې په هغه کې دا طلحه دی وای کله چې جنازه وکړه الفاظ ته توجه شه کله چې نبی اسلام مبارک جنازه وکړه او لاسونه اوچت کې چې الله الفاظ ته توجه کوه الله دا صحابي چې زما په عشق کې وفات شو الله دا صحابي ستا بندا چې ستا زما په عشق کې الله ستاله درغه خدای ته یو التجا ده زه محمد عربي محمد رسول الله تاته یو سوال کوم الله د سره په داسې حالت کې ملاقات وکړه بحيث تضحك الیه وهو يضحك الیک الله داسې حالت کې وسره ملاقات وکړه چې دا طلحه تاته خاندي او ته طلحه ته خاندي ټول څوک سبحان الله الله داسې ملاقات وسره وکړه چې د تاته خاندي او ته ته خاندي گویا د پیغمبر د خلینو الفاظ وتل و زما د رب ډایرک عمل کول ځکه ما وی نبی اسلام مبارک د الله معشوقو محبوبه وا مونږ تاسو دنیاوی عاشقان یو دنیاوی لیلاګانو پسې ګرځو دنیاوی حسن پسې ګرځو نبی صلوات و سلام مبارک له الله حسن داسې ورکړو چې د نبی اسلام مبارک د حسن انتها وا ما تاسو ته یو څو جل کوي الله دې موږ په دې باندې تاسو د عمل کولو توفیق راکړي الله دې موږ په حقیقت کې د آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله عاشقان جوړ کې ټول وای امين په اخره کې یو اخره خبره کوم د ما محترم زموږ مدرسه د حفظ او د ناظرین پکې د حافظانو د پاره د ما محترمو 53 قرآن شریفونه یا 60 قرآن شریفونه 16 سطری پکار دي د یو قرآن شریف شکرانه چې دا 530 روپے دا او سل مولا نورانی قیدې پکار دي که چا کې د ایمان جذبې د ما محترمو زه قرآن ادیا کول واړم بیا ما سره رابطه وکړه د ما محترمو ښه 53 یا 60 قرآن مجیدونه د حافظانو د پکار دي 16 سطری او سل نورانی قیدې پکار دي نورانی قیدې یو په شلو په یو په 10 روپے سل قیدې پکار دي شپې ته قرآن شریفونه پکار دي د ما محترم او چې چا د چا ایمان جذبې تاسو ته نمبر وایم دا نمبر په سکرین باندې ښکارا کیږي د نمبر ته توجه شي 0315 90 35 325 قرآن والے حافظان د ما محترم او په قرآن کې یو الک حفظ وکړه د قیامت د سبا پر استا د خاندان د پر د نکیدو د شفاعت یو لوی ذریعہ ده الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات